السلام علیکم ملګرو. نن مو په یوټیوب باندې پوهوم چې د یوټیوب نه موږ ډالرې څنګه ګټو. دا به تاسو ته څوک هم نه ښایي. تاسو ته مختلف غټ غټ یوټیوبران دي، د هغو مختلف ټریکس به تاسو ګورئ، خو هغوی صرف د خپل ویوز د خپل سبسکرایب زیاتولو لپاره لګیا وي. دا به زه صرف تاسو ته په پښتو کې ستاسو دا پښتون ورور تاسو ته ښایي چې تاسو به په حقیقت کې د یوټیوب نه ډالرې څنګه ګټئ. نو راځئ د ویډیو سټارټ ته ځو. که زما په چینل باندې نوي یئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ، په کمنټ کې خپل قیمتي رایه هم راکړئ. نو راځئ د ویډیو سټارټ ته ځو، ستاسو ټایم ډېر نه ضایع کوو. تاسو به مختلفو د غټو غټو یوټیوبرانو چې مختلف لینګویجز مختلف زبانونو سره تعلق ساتي د هغوی تاسو به ویډیوګانې کتلي وي. هغوی مختلف ټریکس استعمالوي چې یاره په یو ورځ کې 1000 سبسکرایب څنګه پوره کیږي، په یو ورځ کې 4000 واچ ټایم څنګه پوره کیږي. نو داسې مختلف نور هم مختلف ټریکس وي چې داسې به وکئ داسې به وکئ. یا تاسو به کتلي وي چې څه کسان داسې وي چې 5000 7000 10000 روپۍ اخلي، تاسو د هغه چینل مونیټایز کوئ. تاسو ته وایي چې زه به تاسو لا مونیټایز چینل درکوم. خو ملګرو زما چې کوم ټریکس دی نو هغه له دې نه مختلف دی او هغه له دې نه قیمتي دی. هغه به تاسو ته پیدا درکوي او هغې نه به تاسو په حقیقت کې پیسې او ډالرې ګټلی شئ. خو د ټول نه مخکې چې ستاسو په ذهنونو کې کومې کوېسچنې دي، کوم سوالات دي، نو زه اول تاسو ته د هغې جوابات وایم. سټیپ بای سټیپ به زه تاسو ته د یو سوال جواب وایم. ستاسو په ذهن کې اولنی کوېسچن داسې دی چې یاره موږ به ډالرې څنګه د یوټیوب نه ګټو. نو د اولنی انسر خو داسې دی چې ځان له به یو یوټیوب چینل کریټ کړئ او په هغې کې به بیا د هغې تمنیل، د هغې د ویډیو اپلوډینګ وغیره دغه ټول طریقه کار به تاسو ته زده وي. د هغې نه پس به بیا داسې وي چې مختلف چې کوم خلک راوتي دي، مختلف چې کوم کسان وي، هغوی پیسې لي 5000 10000 او هغوی تاسو د چینل مونیټایز کوي. یا مثلا 1000 سبسکرایبر او 4000 ګنټې واچ ټایم تاسو له درکوي په پیسو باندې. تاسو ته وایي دا به ریل وي، دا به لایف ټایم وي، دا به ختمېږي نه. نو اولنی کوېسچن داسې دی چې هغوی بالکل څه خلک خو پکې فراډیان وي، فراډ کوي، صرف پیسې وایي. او څه خلک چې پکې ریل هم وي، حقیقت هم وي. نو هغوی داسې وکړي چې ستاسو نه پیسې واخلي. هغوی په یو کمره کې لسته کمپیوټرې لګولي وي، په هر یو کمپیوټر کې 100 120 جیمیل یې جوړې کړي وي. تاسو ته پته ده چې جیمیل بغیر د نمبر نه جوړېدی شي. نو چې تاسو کله د چینل لینک هغې ته ولېږئ نو ستاسو چینل په هغه ټولو کې اوپن کړي او ستاسو ویډیوګانې هم هغې وګوري، یعنې واچ یې کړي. او د هغې سره سره چې کوم ستاسو له سبسکرایبر وي هغه هم درکړي. خو 1000 سبسکرایبر مو پوره شو او 4000 ګنټې واچ ټایم، یعنې چینل مونیټایز شو. چینل خو مونیټایز کول صرف نه دي که نه. چینل مثلا مونیټایز شو نو بیا به د مونیټایزینګ نه پس تاسو څه کوئ، په میاشت کې به تاسو یا 1000 یا 2000 پاکستانۍ روپۍ ګټلی شئ. نو 1000 2000 خو څه پیدا نه کوي، ستاسو څه مقصد نه کوي. او هم دغه چې تاسو له دغه سبسکرایبر درکړه یا واچ ټایم درکړه نو دغه خو ټیک ده چې ریل وو، خو بیا خو نه ستا دغه ویډیو واچ کوي او نه دغه سبسکرایبر تاله راځي چې ستا کومه یوه ویډیو وګوري یا ستا په کومه ویډیو کې انټرسټ وي. د هغوی خو خپل یو بزنس دی، صرف ستا چینل یې تاله مونیټایز کړ او بیا درنه لاړل. نو ملګرو په دغه خلکو چې چېرته هم خپل چینل مونیټایز نه کوي، دغه نه تاسو له څه پیدا درکوي او نه دغې نه تاسو څه ډالرې ګټلی شئ. دغه صرف ستاسو ټایم ضایع کول وي، ستاسو وخت ضایع کول وي، ځکه چې پیسې به مو هم ضایع شي او بیا مو ټایم هم ضایع شي. د هغې نه علاوه نور داسې مختلف ټریکس ښایي چې یاره داسې چل وکړئ داسې وکړئ، یعنې تاسو به مختلف ویډیوګانې کتلي وي، بیا ویډیو اوږدېږي. خو زه تاسو ته خپله یو ویډیو چې زما کوم څونه تجربه په یوټیوب کې وشوه او ما څونه ویډیوز وکاته، ما څونه معلومات حاصل کړل، نو زه به تاسو ته چې کوم ټریکس ښیم هغه ټریک به همداسې ټریک وي چې د هغې نه به تاسو په حقیقت کې ډالرې ګټلی شئ، پیسې به ګټلی شئ. که تاسو په حقیقت کې پیسې ګټل غواړئ نو ما سره اوسئ، ویډیو به سکیپ کوئ نه، ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، ځکه که یو سټیپ د نه هم پاتې شو نو بیا به تاسو ته پته نه وي. تاسو به بیا ویډیو کې مختلف په د ویډیو باندې راځئ، کمنټس به کوئ چې یاره موږ پوه نه شو یا ستا غلطي وه یا داسې. نو هغې کې حقیقت خبره داسې ده چې کله هم تاسو په یوټیوب باندې کار کوئ، تاسو مختلف تاسو خپل یو کنټینټ وي، په هغې باندې ویډیو جوړوئ، نو د هغې خپل سبسکرایبر وي، د هغې خپل ستاسو یعنې پین وي، هغه ستاسو هغه ویډیوګانې ګوري او هغې په حقیقت کې ستاسو ویډیوګانې ګوري یا تاسو له واچ ټایم هم درکوي. ستاسو که هره ویډیو نه وي نو دویمه ویډیو لازم ګوري. نو دغه کسان ټیک ده چې په ډېر ټایم به مو واخلي، کال به واخلي، 2 به واخلي او ستاسو سبسکرایبر واچ ټایم به پوره شي. یعنې دا چې کوم حقیقت ټریک دی زه دا تاسو ته هغه ښیم. نور که دا د مختلف یوټیوبرانو په خولې پسې تاسو لاړ شئ او هغوی چې کوم تاسو ته خبرې ښایي او ټریک ښایي، صرف خپل ویوز او خپل سبسکرایبر سیوا کوئ، خپل واچ ټایم سیوا کوئ، تاسو ته څه پیدا نه درکوي. ستاسو د پیدې لپاره نه وي او زه چې کومه ویډیو جوړوم هغه حقیقت ستاسو د پیدې لپاره جوړوم. نو
اوس به راشو د خپل مقصدي ټریک طرف ته چې کم ستاسو مقصدي کسان وي او ستاسو ویډیوګانې واچ کوي، ستاسو ویډیوګانې ګوري، نو هم دغه کسان ستاسو په حقیقت کې پین دي، هم دغه کسان به تاسو له واچ ټایم درکوي، هغه کسان ستاسو ویډیوګانې واچ کوي، ویډیوګانې ګوري او په دغه طریقه ستاسو 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم پوره شي. نو په دغه طریقه به بیا تاسو د یوټیوب نه ډالرې ګټلی شئ او هغه به هم دونه چې هغه به ستاسو هر یو کار پوره کولی شي، نو ډېرې به ګټلی شئ، 1000 یا 2000 پاکستانی نه. نو ملګرو که د یوټیوب شوقیان یئ او د هغې نه د پیسو ګټلو شوقیان یئ او شوق لرئ چې موږ د دې نه پیسې وګټو، د یوټیوب نه پیسې وګټو، نو د هغې نه د پیسو ګټلو هم دغه یو طریقه ده چې په حقیقت کې او په ریل کې ویډیوګانې ښایسته ښایسته جوړې کړئ، ښکلې کنټینټ مخې ته راوړئ، نوي نوي ویډیوګانې راوړئ، نوي نوي طریقې یوټیوب ته راوړئ او په هغې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ، په هغې ښایسته تمنیل ولګوئ، ښکلې لیکل پرې وکړئ. نو د هغې نه پس به ستا ویډیوګانې خلک او ملګري واچ کوي او په هغه طریقه به تاله سبسکرایبر راځي او په هغه طریقه به ستا واچ ټایم پوره کېږي. نو خیر دی که د کال په ځای 2 کاله واخلي او که د 10 میاشتو په ځای 20 میاشتې واخلي او که د 2 کالو په ځای 4 کاله ټایم واخلي، خو د هغې نه پس به بیا تاسو په حقیقت کې د یوټیوب نه پیسې ګټلی شئ. نو دا یو اصل او یو حقیقت ټریک و. که تاسو زما په دې خبره سره مطمئن نه یئ چې کوم مین یوټیوبران وي او چا په یوټیوب کار کړی وي او تاسو دغه معمولي ټریک د هغې ګورئ چې یاره په یو ورځ کې زموږ مثلا سبسکرایبر موږ پوره کوو یا واچ ټایم پوره کوو، نو د هغو نه تاسو تپوس وکړئ چې ستاسو چې دا ریل کوم چینل دی او په دې کوم چینل نه تاسو ارنینګ کوئ، پیسې ګټئ، آیا دا چینل هم تاسو په دې طریقه منیټایز کړلی؟ نو د هغه جواب به تاسو ته څه وي؟ نو. نو چې د هغه جواب نو وي نو بیا تاسو ولې داسې کوئ؟ خپل ټایم ولې ضایع کوئ؟ خپل وخت ولې ضایع کوئ؟ نو د خبرې مقصد به دا و چې اصل کې حقیقت هم داسې ده چې تاسو خپل ویډیوګانې جوړوئ، ښایسته ویډیوګانې جوړوئ او بیا هغه ویډیوګانې اپلوډ کوئ او هغه ښکلي وي، هغه کنټینټ د هغې ښایسته وي، هغه ښکلې ویډیوګانې وي، په هغې وجه به تاسو له واچ ټایم راځي، په هغې وجه باندې به ستاسو ویډیوګانې کتلی کېږي او په دغې وجه باندې به تاسو د یوټیوب نه پیسې ګټلی شئ، ډالرې به ګټلی شئ. نو دا یو حقیقت ټریک و، یعنې تاسو به مختلف ټریک کتلي وي خو هغه به صرف هسې د خپل ویوز واچ ټایم. امید لرم چې زما دا ویډیو به مو خوښه شوي وي. داسې معلوماتي او انفارمیشن نه ډکې ویډیوګانې به زه تاسو سره جوړوم، هغه حقیقتي چې کوم په حقیقت کې تاسو پیسې د یوټیوب نه ګټلی شئ یا څونه ټریک وي یا څونه داسې معلوماتي ویډیو وي، نو زه به تاسو سره شریکه کوم. اوس ماله راکړئ اجازت د لوی الله په امان.